داول ده بلغ آرامي كهي رجاء تفريق كهي وايا بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الأول في ذكر عشق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تذكر جيران به سلم وذلك دمعا جرى من نصرة بدمي أم حبة في انتفاع كاظمة أو أومد البرق في الظلماء من إسرائيل وما لعينيك إن كنت التفاح متى وما لقلبك إن كنت التفاح يجني أيحسب الصف أن الحكم منتقم ما بين المنتج لو لد هوى نفسه سمعا على كلل ولا ألفت لذكر الظان والعلم. الفصل الأول في ذكر عشق رسول الله صلى الله عليه وسلم. دا قصيدة أبو عبد الله شرف الدين محمد بوصيري دا أبو عبد الله شرف الدين محمد البوصيري المصري دا بوصير دا په مصر کې یو قريه ده لیل آغا ده دا علامه بوصيري کې وو دغه د بادشاہانو خدمت کو اداغي تعریفونه به کولو هغه ورته پیسې ټکی ورکول شاعر ضمانت تیرے دا دی یو پیرات یو بادشاہ د خوانه پور ته روان دي دې پور ته راځي شو یو شوري ورته وی تا نه سړی ته نه بیر ځم په خور کې دلې دا دې ما ولې بیر ځم دلې هغه ته لاړ دې کور ته راغی نو راشي دا طبيعت بدل شي ته شي باندې دا خبره څنګه وکړه د دې نه پس بیا دی بوصيري نبی اسلام کو ټولې چې ویلي دو د نبی اسلام د خوب لیدلو نه پس د حالت بدل شو شاهان یا پړاګه پریو یا دین طرف ته توجه را علماء سره بناس پاس یو سره بناس او د نبی اسلام په شان کې یک قصائد شو یو قصیده کله بل قصیده کله بل قصیده پورا محبت نبی اسلام پیدا شو بیا زمانه تیردا دې فارغ هوا بس پروت بیا چې فارغ هوا دې راجو کو کار نه کېدو بیا راځي چې راځي د نبی اسلام په شان کې قصیده جوړاګه دې راوړه کې تربیه صاحب پشان کې اتا قسم شو دا قصیده جوړ کړل او دا تیار شولا نو بیا تربیه صاحب پوښتوري او دا قصیده وته وروړه دا قصیده وته وروړه نبی رسول الله خپل صادر راواسو او په باندې خور کو چې دې را پاسې دو بیماری نه و روغ مو دې جوړ شوی چې سار شو ابو رجا د یو دوستو هغه دل راغی ورته وی ماته د نبی رسول په شان کې یو قصیده مدحیه وایا ته ما هو د نبی رسول په شان کې لري قصیدې وې دي ته کومه قصیده ده دیو ته وی هغه قصیده چې دا غي اول داري امین تذکر جیران بی سلمی مگر تتم عن جرام مقلت بدنی
بوصيري وته وای چې دا قصیده خو د ما وګورو نه دا اورېدلې ته به څنګه پوه نا ابو رجا وته وی امري ولی الله چې بیګا دربار رسالت کې تا قصیده نبی رسام ته ویلا دا غلا شي د خوشاله نه راکېده نو زناس کوما چې دا قصیده وي دا قصیده ما سره اورېدلې بیا ورته دې شروع شو دا قصیده وته د دې قصیدې د ویلو سبب هم دغه چې فارج والو او د نبی رسام په شان کې دا قصیده دا جوړه کړې او دا کوم کتابونو کې دا کوم خواص ذکر کړی کنه چې دې کې دا فائدہ دا ګور صرف بزرګان دین دي ښا دا روس راغلي دي دا ټول پیرانو صاحبانو بزرګان دي چې استعمال کړی دا خواص وروي او د دې د تاثیر لپاره علما لس شرط وایي او بیا په اخر کې وایم چې یاره دا لس شرطونه وي دا قصیده بیا اثر کوي او زمونږ استاد د الله پاک علیه رحمت ساتي هغه به وی چې مشهور ده چې دا قصیده برده ده محققین علما قصیده برده قصیده باندې سوحات کوي هغه بل قصیده ا تفصیل وخت په دغه بیا راځي دې قصیده کې دو لس فصل ذکر کړی دي لومړنی فصل هغه په شک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي امین تذکر جیران بی سلمی امین تذکر دا حمد د پاره استفهام دی حمد د ډیرو مانو د پاره دی دلته د پاره استفهام دا من اجلیه دی تذکر مصدر دی باب تفاعلنا جیران جمع د جار لکه نیران جمع د نار جار یجور جورا د جار سره چې عن راشي او ریدل دلارنا جار عن الطريقي اي عداله وره چې سره علا راشي ظلم کول جار عليه اي ظلمه ظلم ورول دلته د جیران نه مراد نبی عليه السلام او دا جمع تعظیمان دا د جیران نه مراد نبی عليه السلام او دا جمع تعظیمان بی سلبی دا باب په معنا د فی سره لقد نصرکم الله ببدر فی بدر بی په معنا د صاحب سره او سلام دا د ذکر ونی توای سلام د ذکر ونه دی سلام هغه دی چې الته کې ذکر ونه ده دلته د دې سلام نه مراد ده چې نبی رسول الله بکله عمره لته یا مثال مکه مکرمه ته براتو نبی رسول الله په دې ځای کې دمه کړی دا دې سلام هغه ځای دی چې د مکه مکرمه او د مدینه منورې په میانس کې دی او نبی رسول الله په دې ځای کې دمه کړی دا نو هغه ځای یادی امین تذکر جیران بی سلمی مزاجا یمزجو مزجن گڑاول مزاجا یمزجو مزجن یو شی بل څه سره غړای کنه مز غړاول دمعون جمع د دمعتون دا لکه تمرون جمع د تمرتون دا دمعون اوفکا څه توای ماء مالح يجري من العين ان الحزن بالسرور مالګری وبدي څلګه دا اوخه پرې تراوله مالګری ځان وبدي ماء مالح يجري من العين مالګری وبدي په یېګه د سترګې نه ان الحزن بالسرور ولې دا غم یا د خوشاله چراله که څنګه چې د خفګان لراځي خوشاله نه مرাজি کنه راغي فرق دا دی چې کومي اوخ کې د چراوي هغه ګرمي وي او کومي چې د خوشاله وي هغه یخ دي دا امر وشتاري وایي نو په خپل معلومه واخا خپل باندې نو دمعون
ماء مالح يجري من العين عند الحزن بالسرور سمع يتبع سمع او فتح دورنا العظيم عجيب بيدل اخو دسترجنا سمعت العين اي سالت دمعها وبيدل اخو دسترجنا جرى يجري جريا وجريانا جريان منو يا خد العوام لفظ جريان دي جريان جرى يجري مقلتن اصل کی دستر کی دی گاٹلے دوی تدیل نوال کردے پوری دن دا گاٹلے تور سپین دی کردی دا تور سپین دی دستر کی گاٹلے ہوئی دیتا مقلہ ہوئی مقلہ جمع مقلہ بھی اگر جملتن جمع جملن مقلتن جمع مقلن مقلہ دا گاٹلے دوی اس مراد پا مقلہ سر سترگا دا ذکر دو جز مراد کرنا کل دا شاہد پا کلام داربو کے قرآن کی ذکر دو جز مراد کرنا کل فتحریر رقبتن لیکن مرائز آدھوین سٹ پولا دا کٹول بادا دا اللہ کو سٹ کوئی دا ذکر دو جز مراد کرنا کل شکانا یجعلون اصوابهم فی آذانهم کٹول کتب وقت کی دی اثر دی ذکر ہو دا کل لگنا مراد پی جز دے ذکر دا کل مراد پی جز ذکر دا جز مراد پی کل دلتا کتا ذکر دا جز مراد پی ذکر دا کل ذکر دا جز مراد پی کل کل اثر کا مراد دا بگا بھی مقالا یمقلو مقلن قتل مقالا یمقلو یہ دامن دامن دا اسماء محذوفت الاعجاز ندے دمون دا اسماء محذوفت الاعجاز اعجاز جمع دا عجوز قرآشی تو ہوئی تو مراد تن آخر دے آغا اسماء چی دا غیر واخر حضب قریشی بھی لکا اخول اثر کے سو اخول واو آخر دے کنا حضب ابول اباول آنول آناول یدول یدایول اثر شو کنا دمون دمایون بھی تو ہوئی هذا اسماء محذوفة الاعجاز ندي هذا الاخر خلاف الكاس هذا الشيء خلوا ليس خلاف الكاس ندمون جمع الدماتون دا دمون اخ دا ویني توای ادماتون دا ویني یو ټوکړه دماتون دا ویني یو ټوکړه دمیت ما دمن ویني کیدل چواندام ببینی شید دمیه یدما دمن ادما یدمی اقباعن بینی کول ابن متعدی دے نبی رسام کتا مبارک بینی شولا تکیاش وطرا حال انت الا اصبعون دمیتی وفی سبیل اللہ ما لفی حال انت الا اصبعون دمیتی وفی سبیل اللہ ما لفی تو خو یو کتا بینی شولا خدای په لار کې ویل شي اصلي مزل تدم عن جرا ولا يوم ممزوج دی بل ممزوج به دی یو ممزوج او بل ممزوج به ممزوج معنا مخلوط ګډ کړي شوی او ممزوج به چې هغه سره ګډ کړي شي په دې کې کوم یو لږ یو کوم یو ډیر تاسو نه پوښتنه ممزوج بھی کہ کم جوڑی کی کم جوڑی ممزوج لکھ بھی اور ممزوج بھی اوڑو مال کا ٹھیک وہ سرو باس ہے کہ ممزوج سے شہر ہے اور ممزوج بھی سے شہر مال کے ممزوج دے اور اوڑو ممزوج بھی اوڑے ٹھیک کلا اور مال کا آدھے گئی کلا اور سنگ بوئے مال کے اوڑو کے واقع اوڑے مال کے واقع څنګه وای ماګه وړو کوه دا باندې چوڑی په مال کې کوي دا په مال کړي وړو وکړي په ځواب غلا عقل بدل کولاو ساته وای او څو خبرې دي کولاو په ظاهر ساته لاندې یو ممزوج بل ممزوج به دی ممزوج لګوي ممزوج به ډیر وی
دلته وسره وځي مزلت دمعا جرى من مقلة بدمي دلته ممزوج شو ممزوج به شو اوخ کی ممزوج شو او دم دا ممزوج نو د شعر خلاصه بیان د کثرت بکا شو چې دومره جړې دي دومره چې په دې سترګو کې اوخ کی ختم شي دي دا ویل شروع او هغه ویل دومره زیات دي چې دا اوخ کی وسره غړي شي او ځبي دا بکلی ډړا ډیر امن تذکر جیران بلی سلمی دا بتا علم بلاغت کې ویلي چې حمزه مدخول به صحیح حمزه بچا داخلي دلته کې اصل عبارت دا سره امازلت دمعا آیا غړي کړی تا او څنګه مقصود تذکر جیران دی همدا په باندې کړو امازلت دمعا جرى من مقلة بدمي دا عبارت دی په طریقې د تجرید سره وي ها په نو تجرید وي تجرید وو قسمه دی ووم قسم مخاطبه الانسان نفسه انسان خپل ځان سره خبرې کوي دا عاشق رسول نبی اسلام په جاړي چړای کوي د دې وی چې راته وري جاړي سره جړا سبب سره امازلت دمان آیا غړي کړي وي تا اوخ کی دا سوخ کی جرا من مقلتن چې به دې دسترګنا دې ته کوم صفات وي اوخ کی د خپلین نه ويږي د وګونو نه ويږي دسترګونه ويږي دې صفات ماده وي فرض تاسو په حدیث کې ډیر راځي ما په دې خپل وګونو ورغلي اوردل پستکو ترکیږي په ما ورغلي کړه وګونو سره یاد تاکید ته پاره وي بما په خپل سترګو لیدلې دي لیدل خو په سترګو یې کړه سترګې سره یاد ہے تاکید ته پاره نو اوخ کې د سترګو نه به دي اوخ کې هو د پوندره نه کوي د سترګو نه وي کړه تاسو سترګې بیا سره یاد ہے دا صفاتي دا سره ماده ورته وي غام امازل تدم اندرا آیا غړي کړی دي تا اوخ کې چې به دي من مقلتين لسترګونا پیغامل د وینې سره اوس پشاشا آیا غړي کړی تاو کې من تذکر جیرانین دا وجه ته یادولو ته گاونډیانو نه داسې گاونډیان چې وو په دې سلام دي نو گاونډیان ولا څوک دي هغه رسام آیا غړي کړی تاو کې د وینې سره دا وجه ته یادولو ته نبی رسول الله چې نبی رسول الله یاد ہے دا عاشق سړی دی کنه او دا ما وختي وی دا ځان له باب ورغه دې ځان له بس پرتی صادره کوي په ځان صادره او نګړي او تجربه وکړي دې عاشق ته د معشوقي د کلی نوم والي کنه دا ضرورت هغه تاسو ایرو تاسو کې وګورئ کنه ایرو ټسی او کله معشوقي نوم ته واغسو بالکل ور والی هغه دې څنګه پیژدي تاسو سره تعلق دی سچل له خیر دی دا بلا قبول شروع شي کړه نو دې وایي چې دا ته دومره دې جاړي چې دا اوخ کې د وینو سره کړای دا د چا د وجنه د وجې دی د ور د نبی غابنا دا وړاندې باندې امام کرکی راځي دا استباب التقریر او څومره فرض کوي چې او د نبی غاب دی د ور دا استباب التقریری شو اتاسو با مختصر کی ویدی استباب التقریری جعل المخاطب مقررن گرزول لمخاطب اقرار قول کے پیاسی پر او دا شیطا شده دیتا استباب التقریری ہوئی تیچه دا دومره چاڑی تا دا نبی رسام دا یاد دا وجنا الخونی شوئے دیکھا دا دی بزرگ صاحبی تی کی بیبا خلق نبری دا دی وجنا چاڑی مطلب اسی آواو دیو عاشق دیکھا پوشا مطلب پا دیکھا نا
कि शेर स्पड़ी ना ले पवाड़े ने पूरी गया तो क्या नहीं है पर कि स्पड़ी जाए तो पूरा हुआ पड़ी हुआ अमीन तलक पूरी जीरान बिली सलमी आमाज़ता आया गड़ी गड़ी रिता उकी तिबे दिली दी दस्तरगुना नबील सलाम दवती दया दवुलु तकावन यानुना की परी सलाम की और रबी खबर जमकर गला أم حبت الريح من تلقاء كاظمة أو مدى البرق في الظلماء من إدومي أم حبت الريح لازم نحو كبيره أم يو أم متصلة أو بل أم منقطعة لي وكيف قال أم حبت الريح دا أم منقطعة شو أقدان دا ظان سبقت حب يحب حبوبا الوتل حب يحب حبوبا الوتل لباد دا بنوي چې دا شی ما کاته حبکو نه دا بوي چې دا شی ما کاته حبکو آسان وایا پرځي استاد الله کو يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر دا شی ما کاته حبکو دا حب معنا یو قسم بعد الوتل یو دا معنا دا شی ما کاته حبکو آسان و حبا پاکا تو بخل لا سلام حب يحب حبوبا ريح بعد جمع رياح او ارواح راجي دا ريح جمع ارواح راجي لکه دا ريح پاسل کې روح دی ناو په بدل شي ارواح جمع د روح مرادي جمع د ريح مرادي فرق بالقرینه مقام ته وګورئ تلقاء جانب توای تلقاء قرآن کې راغلی دی کنه ابو صالح السلام په واقعیا کې تلقاء دا دخیل خالقان ملاوی دل کازما یقسم کازمان وصفول والکاظمین الغیظ قرآن کې راغلی کنه دلته کازما د مدینه منورې نوم دی د مدینه منورې تقریبا 100 نمونه دي یو نوم پکې کازما دی او مزل برقو او دا حرف التردید ته کنه د حروف عاطفه نه دي حرف التردید او مزل برقو ومزا یمزو ومزن او مزا یومزو ایمادن معمولی پرقیدل دی ورسته ګورای کنه کله ډیرو پرقید دا غیر طلاق دی پر سره ایو تاسو ته ګورئ دا چې معمولی دا معمولی پرقیدلو ته ایماد دی او مزا یومزو برقل برېښنا برق جمع بروق راځي في الظلماء في الليلة الظلماء ظلماء ونص أظلم دي يو ظلماء يظلمون دي بربا يدربونا يو ظلماء يظلمون دي سمع يسمعونا ظلماء يظلموا ظلما تياركي دل أظلم مانا طور ظلماء مانا طورا دلت ظلماء موصوف لروبا في الليلة الظلماء اشپتورا کی من ادوم دا قرنم دے ہمارے کی میدان لی میدان نہ دے دا دو قرنم دے ادوم ادوما یا ادومن ادوما علیہ ادومن کینا لرل کینا انسان تاثر کینا کی ام حبت الريح من تلقاء كاظمة دا تری شک ورتوای دا چې دومره دوی جاری چې او کې د وینو سره غړای سبب څه دی دا هغه د جیران گاونډي دی ام حبت الريح من تلقاء كاظمة یا الوتل لباد لجانب مدینه منورین چې د مدینه منورې د طرف نه هوا پتا رااله نبی رسول الله یاد څنګه نه په جړای د محبوبین د طرف نه چې باد راشي هم واه بشار شي کنه وای محبوبین د طرف نه باد راځي ام محبت الريح من تلقاء كاظمة
مجنون چې د لیلا د کور بس په وروته اس په ولاو په بالا اسوا ته په لیلا دي په الله سبحانه ايش دا شي نو غوري او ته خبر نه زکه پیدا راځي وای دا څه دی او اب حق تغیر من تلقای کاذبت یال ودل د بعد د جانب ته بدلی ونوري او مذل برق فی الظلماء من اغوی یا اوپرکی یا پرکیدل د برېښنا اشپت پورا کی لا تعرف د جبل اتومنا اتوم مدینه منوره کی یو غر دی د هغه غر د طرف نه برېښنا اوپرکیدل تا حالت بدل شو اے مدینه منوره طرف نه اسمان کې کبي علامات را او مدل برق فی الظلماء من اغوی یا پرکیدل د برېښنا پشپا تور کې من ادومی د طرف ته جبل ادوم دا درې سبب یې وته ذکر کړه ډیر اخر کړو دې انسان چې دې پر ځان دی ښا ډیر اخر کو چې ستاسو د کړه سبب دی دا دی کدا دی دې ورکار نشي کولای باهر کې ولې په خپل وجه او شي په پاکستان بس